زنانه قیدڼه وه هغې زنانه نه د پیو ماشوم ګډوډ شوی و نو ډېره اوتره ګرځېدله خپل د پیو ماشوم یې کته چې هغه خپل ماشوم یې ومونتو د پیو هغه احادیثو مبارکو کې راځي زرې ورمنډې کړې او د ځان سره یې ماشوم جیب کو په غیږ پورې په غیږ کې ونیو او پی ورته ورکول نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته وی دا زنانه م ولیدله وی او د الله حبیبه ډېره په دې بچي مهربانه ده وی دا زنانه به دا بچی ورته وغورځوي وی نه د الله حبیبه چرې به هم دا زنانه دا خپل بچی ورته ونه غورځوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی الله چې دی ارحمو من هذه الله چې دی ډېر مهربانه دی د دې زنانه نه چې دا مهربانه ده په خپل بچي دا چې په دې خپل بچي څومره خفه کیږي د دې نه الله تبارک وتعالی په خپل بنده باندې ډېر مهربانه دی الله دا نه غواړي چې دا خلق ته جهنم ته لاړ شي څنګه چې وی دا مور خپله بچی ورته نه غورځوي الله ارحمو د الله رحم د دې زنانه نه ډېر سیوا دی هغه به څنګه مسلمان ورته وغورځوي نو الله ډېر مهربانه ذات دی احادیثو مبارکو کې راځي بخاری شریف مسلم شریف حدیث نقل کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه کرامو ته وی دا الله د رحمت نه به ګورئ نا امیده کیږئ نه ګورئ بیا ورته د بني اسرائیلو د یو کس واقعه ذکر کړله وی بني اسرائیلو کې یو کس ایمان یې راوړی او خو نیک اعمال یې ډېر کم و په نیش باندې حساب وی چې کله د وفات ټیم راغی نو خپل بچی را جمع کړل بچو ته یې وی چې کله وفات شمه نو اور به راته ولګوئ اوبه مې سیزئ چې کله مې وجود ایره شي که نه نو نیمه ایره به په هوا کې والوزوئ او نیمه به اوبو ته ارتاوه کوئ وی دقه عمل به را سره وکئ ځکه خو زه الله ته مخامخ شم نو چې ما نه به الله په کومه طریقه عذاب راکوي نو داسې ایره مې کوئ وامې لوزوئ چې روغ په روغ الله ته مخامخ نشي نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وی هغه وفات شو او بچوی ورسره اقا عمل وکړو نیم یو طرف ته و نیمې بل طرف ته والوزو چې ویلوزو نه حدیث مبارک کې راځي وی رب العالمین ذراتو ته حکم وکړي راجمع شي ټول ذرات یې د ده راجمع کړل چې راجمع یې کړله ټول ذرات او دی تی جوړ کو وی ولې دې دا کار کو وی زما دې د الله په ذات قسمی چې یا الله ما دا کار د دې وجې کو چې ستا نه ډېر یریدم ما وی چې تا ته مخامخ شم ته به په کومه طریقه باندې عذاب راکوي د ډېرې یرې د وجې نه مې الله دا وصیت کړی و چې ما چې ته به ماله ډېر په ناکاره طریقه عذاب راکوي وی رب العالمین ورته وی چې ما بخلی چې ما نه دومره یریدلی الله نه یره پکار ده الله مونږ خو ډېر یریږو چې تا ته به څنګه ودرېږو مخې له به دې څنګه درځو قیامت کې چې ته حساب کوې او پورا ده فورا ده یو یو به درځو فرشتي به ولاړي خبرې به څوک نشي کولی الله مونږ به تا ته پیشي کوو الله مونږ ته چې ستا پیشي یاد شي الله مونږ خو دنیا کې ورپیږو چې الله له به حساب څنګه ورکوو د الله مخې ته به څنګه ځو خو الله ستا رحمت ډېر پراخه دی الله مونږ تېنه مه محرومه کوه کریم الله مونږ باندې د خپل رحمت راخور که رب العالمین علماء لیکلی دي مولانا عبدالرؤوف صاحب مفتی عبدالرؤوف صاحب هم لیکلی دي او اصلاحی بیانات کې مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم العالیم په اصلاحی خطبات کې لیکلی دي د مالک ابن دینار رحمت الله علیه یو واقعی لیکلی ده د الله د مهربانۍ باره کې وی مالک ابن دینار رحمت الله علیه وی چې یو ورځ د دریاب په غاړه ناست وم
کتل مې نو یو لړم ډیر تیز تیز را روانو د وچې د طرف نه د دریاب غاړې ته راغی لړم. اوس چې دې کې مې وکتل نو یوه شمشتۍ په اوبو کې تیز را روانه ده. دلته لړم د اوبو غاړې ته راغی او شمشتۍ د اوبو کې راله د دریاب غاړې ته او لړم وله د وچې نه راغی. وی چې کتل مې نو هغه لړم په هغې شمشتۍ باندې سور شو، هغه شمشتۍ روانه شوه. وی ما دې اړه کې وی چې د شمشتۍ او د لړم دوستانه کله پیدا شوې ده. دا خو د یو بل دشمنان دي چې دا یو شول او د دې روان کو نو څه مسله به وي. وی کشتۍ کې کېناستم روان شوم. بس چې روان وم وی هغه شمشتۍ د دریاب نه اپلې طرف ته واختېدله نو هغه لړم یې هلته کوز کو. شمشتۍ ته واپس لاړه او لړم روان دی. وی چې زه پسې روان وم چې ومې کتل که نه لړم پسې لاړم. وی یو کس وده دی شراب اسکلي د شرابو په نشه کې پروت دی او خواته یې مار دی او هغې مار چجه کړي د دې کس له ټک ورکوي او په دې کې لړم ورسېد. چې لړم ورسېد هغې مار له ټک ورکو او هغه مار یې مړ او لړم لاړ. وی ما هغه شرابي داسې وسنډو په اوش کې راغی. ما ورته وی چې څه چل دی؟ وی چې د شرابو نشه مې کړې و هغې کې اوده وم، د شرابو په نشه کې بېهوش وم. وی ما ورته وی چې ما نن ډېره یوه عجیبه ماجرا ولیدله. ما ته وی څه؟ وی ما ورته وی چې الله دومره مهربانه دی چې ستا د حفاظت دپاره ما نن د لړم او د شمشتۍ دوستانه ولیدله. چې د لړم او د شمشتۍ دوستانه جوړه وه او دواړه را روان وو. ما وی چې دا څه ماجرا ده؟ نو چې اومې کتل هغه لړم د شمشتۍ دې دپاره راوړو چې الله ستا د مار نه حفاظت کو دې مار لی ټک ورک. وی هغه شرابي چې راویښ شه ما ورته دا قیصه وکړله. وی په ژړا شو. وی چې ما خو شراب څکلي او زه خو د شرابو په نشه کې پروت وم او داسې مهربانه ذات چې شرابي د شرابو په نشه کې پروت دی او الله پې بیا هم مهرباني کوي. وی خالصه توبه یې ویستله. وی چې یا الله د نن نه پخوا به زه شراب نه څکمه. ته داسې رب یې چې په شرابیانو هم نظر ساتې. داسې رب دی داسې رب چې په شرابیانو هم رحمت د هغه نظر د رحمت متوجه دی. نو بیا مؤمنان بیا مونځ به کوي او الله ته به ولاړ او د الله رحمت په هغوی ته عام نه او د الله رحمت په هغوی ته متوجه نه. وی دا ما ماجرا ولیدله د دې لړم او د شمشتۍ ما دوستانه ولیدله داسې حال کې. نو رب العالمین ډېر مهربان ذات دی. علماو لیکلي دي